او بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی. ملګرو ذاکر رحمان عمر زیم او په مردان کې موجود یم. د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل وي. که چېرته یو بې زبانه هم په وحشیانه طریقې سره هغه څوک ووژني نو موږ د خلاف او زموږ د دین هم د دې اجازه نه ورکوي. یو سپی دی ولې نه وي، یو پیشو دی ولې نه وي، الله تعالی د دې اجازت شرم نه ورکوي چې ته داسې طریقې باندې مړ کړي. بیا زمونږ په معاشره کې د خواجه سرو ته ډېر سپک کتلې کېږي، د دې نه په ټول خلک واقف دي. د هغې مرګونو کې هم دن به دن لګیا د اضافه کېږي. پرون عمر عرف لال هغه هم چې وویشته د ډز کار شو. ډز خلاف یو یاره که هغه په چا باندې هم وشي خو د ډز خلاف یو ځای کې د ډز قایل ضرور یم چې په هندو باندې وشي، د ملک د دفاع لپاره وشي، هلته ډز منم. خو بیا خو د الله د پاکستان کې په خپل وطن کې د ډز خلاف ځکه ډز خوشحالي نه راولي، ډز غم پیدا کوي، ډز نفرتونه رابرسېره کوي، ډز محبتونه ختموي، مینې ختموي. ځکه ډز تربګنیانې جوړوي، دشمنۍ جوړوي، یتیمان راټوکوي، کونډې را پیدا کوي. نو ځکه د ډز خلاف یم. دغه خواجه سرا عرف عمر عرف لال هغه هم د ډز کار شو. دا خواجه سرا مخامخ چې کوم تاسو ته ښکاري د دې محفل کې به هغه هم ناسته کوله. نن دویمه ورځ ده چې هغه نشته. غلطي د چا ده؟ د دې خواجه سرا غلطي ده، کوم چې تعلق جوړ شي او هغې کې بیا ورانې داسې واقعات هم پکې موږ ته مخې ته راځي. انمول چې کوم دا هغه یو د ټرانسجنډر یو عقده هم هغې سره ده او دوی دپاره کار کوي، د دوی د حقوقو دپاره کار کوي. انمول دا راته ووایه چې عمر عرف لال دا څه چل و چې یاره دا واقعه مخې ته راغله او هغه دومره خط ته خبر ورسېده چې هغه وویشتلی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نومبر تاسو چینل والا ډېره شکریه کوم چې راغلئ زموږ په سخته کې موږ سره ډېره مننه تاسو ټول. عمر محمد عمر عرف لال زما شاګرد و. پنځه شپږ کال نه زموږ سره مردان کې پاتې کېدو او بل داسې و چې زموږ ګرو چې ایله داسې زموږ شاګرد و، زما لکه د مور او د لور هغه شانې پالنه وي زموږ. نو ډېر ښه انسان و، الله پاک دې وبخښي، الله پاک دې الله جهان ښایسته کړي. ډېره زیاته پرې خفه یم څنګه چې انسان په خپل کشر ورور خفه وي، په خپل اولاد خفه وي، ځکه شان پرې خفه یم. او بله دا چې ډېر ښه انسان و، ډېر نایس انسان و تر عملونو خویونو پورې. او بله واحد دا پیله انسان و ما په ژوند کې، زما په لایف کې ډېر خلک تېر شو، لاړه وراله، سړي ښځې خواجه سره چې مختلف مرګونه راله، هر چا ته الله پاک د ټولو بخښي سره د ټولو مسلمانانو. خو په دې کې پیله انسان عمر و چې 40 دن مخکې د هر چا ته وایي چې زه مرم او ما ته بښنه کوئ. ما ډېرو خلکو ورته وویل دا خبره مه کوه، دا خولي ته بار بار په ځان باندې خوځوي نو دا سپېره به شي، دا خوله د نقصان به درته وځي. هغې وویل چې نه ما ته پته ده چې زه مرم. بیا بل ورځ سیروزې له تلې وه 3 ورځې تبلیغ کې هم تللې وه ماشاءالله. نو تبلیغیانو نه مې تپوسونه کوي چې واپس راغلې 100% په دې خبره مطمئن وه چې وایي تبلیغیانو نه ما تپوس وکړه. هغې وویل چې کله انسان مري نو د مرګ داسې فرښته انسان ته پیله نهال وایي 40 دن مخکې. نو ما د هغه خبرو ته کتو وه، کردار او هر یو شی تر 40 دن پورې دلته بله ورځ راغلی وه چې زړه مې غواړي چې دا ویښته کټ کړم او دا ټیټوان لرې کړم او مخکې چې ما باقي کوم ژوند تېر کړی د دې نه مخکې په ټول ژوند باندې زه ډېره زیاته خفه یم او ډېر زیات احساس ماته وشو. بیا امیر صاحب روغ اوسو چا سره چې سیروزې له تلې وه، هغه هم زموږ د فیلډ والا دي که نه، هغه پېښې دي خلک ښې لارې ته راولي تبلیغ له. نو هغې راوسته، هغې ته یې وویل چې زما 40 دن ولیکئ، دې نه بعد زما ټول ژوند باقي په تبلیغ کې ولیکه. د هغې ټول هر څه پراته دي ما سره. نو زه چې هغه دغه ته وګورم ډېر زیاته خفه شم او جانم افسوس وشي ما ته. ور بله دا چې هغې په دې دنیا کې نور رزق نه و، ټولې دنیا ته یې ویل زه مرم او زه مرم. 40 دن چې کله پوره شو، 40 دن مخکې دې دا خبره کړې وه، تاریخ هر څه ما ځان سره نوټ کړي. په دې خبره زه بالکل مطمئن شوم چې دا خبره شته او زموږ اسلام کې چې څه هم راغلي دي په رښتیا دي، حقیقت دي. اور بله دا چې موږ مسلمانان یو الحمدلله د دې معاشرې پښتنو کرم ژوند کړی. بله دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې لاندې زندګي کوو. نو په کار خو دا ده چې انسانیت کې ټولو ته یو شان کته په کار دی، که هغه ښځه ده که سړی دی که خواجه سرا دی.
خو موږ ته خلک د انسان په نظر نه ګوري، اوسه پورې نه چا کتلي دي او نه د انسان په شان چا مینه راکړې، نه خپل مور پلار سینې ته رانږدې کړي. دلته راشو یو یو د کوره مسافر بېدره بېوره بېکوره دا ډمخانې چې کومې دلته موږ پاتې کېږو ډېر ټایم نه، بیا دلته موږ ته ګورو میلاو چې د مور پلار مینه ګورو نه میلاوي، یا که شان د مور او د لور او د مور او پلار مینه به موږ خپلو کې یو بل له ورکوله. دا مول د تبلیغ کې هغې خبره کړې وه چې زه 40 دن له به ځم، دا یې کله کړې وه؟ دا بله ورځ نن درېیمه څلورمه ورځ ده، بس هر څه ختم کړه کلیر کړه هغه چې زه نور ورځ دا فیلډ پرېږدم. یعنې اراده یې کړې وه او پس چې دا کمه فرښته وه درته ویلې چې مرې پرونه ټولو ناخنه بخښنه وکړه، ټولو ته ویې زه مرمه او بار بار به ویل زه مرمه او دا خبره ده، بس ما ته بخښنه کول چې څه خبره مې. نو بیا هغه کس یو کس سره تعلق و د لساتو کالو نه ډېر ښه تعلق یې ورسره ښه دعا سلام وکړه چې دا کس ښه انسان د دې ځای د مردان دی، پښتون دی او د دې ورسره پورې ښه پالنه وکړه، ښه دوستي د ورسره هاي هیلو سم دی ماشاءالله، ځي راځي په عزت باندې و چې څه خبره یې په دې باندې څه مسلې دی به والله حل کړي خیر تعلق د دعا سلام پښتانه یو بل له سرونه ورکوي، رشتې ورکوي، خویندې ورکوي، تعلق کې په ښه تعلق کې ښه دوستۍ کې موږ دا ښه تعلق یې د دې. نو موږ ته دا پته نه وه چې هغه کس به روزانه راتلو په ده به تشدد کولو والو به یې ټکولو به داسې ډیمانډونه به یې کول چې هغه زما په خوله نه راځي. نو بیا کېدای شي تاسو انکار کړی د تبلیغ ته لاړم، ورته چې نور دې فیلډ کې هم ژوند نشم تېرولی، تاسو روزانه ما ته چې راشه پروګرام ته په پوزې هم ګډېدو نه پروګرامونه دا زما نه دي خوښ، بس نور بس باقي مانده توبه کوم د دې ژوند نه. نو خبرې داسې وي تر 2 ورځې مخکې دې نه مخکې هغه کس راغلی دلته یې وویل تشدد یې پرې وکړو، بیا د غوسې نه وایي د زورور زور او د کمزورې کنځل. نو کنځل منځل یې کول د هغه کس موبایل یې راوخت، موبایل یې ورله مات کړو، بیا هغه کس چې کوم دې سره تعلق و هغه د دې موبایل ځان سره یوړو، درېیمه ورځ وه د دې موبایل دې سره نه و، نو دا ډېره زیاته پریشانه ګرځېده خپل موبایل پسې، او درېیمه ورځ وه چې دا د خپل مرګ پسې ګرځېده. دې کس له به دومره عاجز او فقیره وه، د نورو خواجه سراو نه ډېر خویونه بدل و، د نورو انسانانو لالچمارانو نه چې نور انسانان دنیا کې هر ښځه ده که سړی دی که خواجه سرا د پیسو شوق کوي لالچ کوي، په دې کې دا خبره نو ډېر ملنګ او خاکساره انسان و، ډېر خویونه یې داسې و چې د خواجه سراو نه مختلف و، د ډېرو خوږو خلکو د ډېر مالدارو او د خوب ملنګانو خاکسارو خلکو خویونه و په دې. نو هغه خویونه زما ډېر زیات د ده خوښ هم دی، ډېر راته یادېږي مو ډېر زیات هغه خبره داسې وه چې دی ورپسې ورغلو ما له موبایل راکړه، هغه ورته ته ما پسې کور ته راغلې ما شرمې زما ښځه بچي دا سړی بال بچي داره مو مشر و، بله ورځ هم دلته جګړه وته یې ویښتونه راټینګ کړی والو ټکولې، ما ورته مشر سړی ځان دې شرمولی دی او پلان کې وټینګ ډېر نصیحت مې ورته وکړ، کور ته لاړ شي خپلو ښځو بچو سره کښېنه پردي خواجه سرا په ډمخانو کې وهي او ټکې او ظلم ورسره کوي، دا خو نه په اسلام کې راغلی نه په دین کې او نه په پښتو کې. نو سړی ډېر زیات زما نه داسې ملامته شو خجالته شو، دلته نه روان شو، درېیمه ورځ د دې موبایل ځان سره وړی، دې ویل زما چا سره تعلق نشته کانټیکټ نه کېږي، خواجه سرا سره خلک رنګونه کوي، ما نه موبایل وړی. بیا پرون د هغه کس دویم ملګری و چې هغه دې ته رنګ وکړو چې راشه ستا دوست پلانکي ځای کې ناست دی تغبهي کې د مایانو هوټل کې راشه موبایل به درله تېراوالم راځه چې ورپسې ورځو. نو دا عاجزه لاړه دې ته څه پته وه چې زما به مرګ د هغه د لاسه دا موبایل ته تله موبایل راوړه، هغې ورته په لاره ولاړه ولې ښه والده ډېر زیات تشدد یې په دې باندې کړی دی. نو ډېر زیات افسوس ما ته وشو چې موږ په ټوله دنیا کې زموږ غوندې کمزوری و د ټولو نه نیچی لاندې مظلومه طبقه خواجه سرا په دې باندې ته تشدد کې دومره یې وهلې و عاجزه چې دواړه لاسونه یې ورله مات کړي وو او بیا په زړه باندې ویشتې وه، په سر سر یې پیټزې کړي وو چې څوک داسې ویشتې وه لکه چې دی د انډیا نه راغلی و، د پاکستان دعوه کوي او پاکستان خپلوي په زور یې اړوي انډیا ته. هغه کس سره به څوک داسې ونه کړي دهشتګرد سره چې څنګه د زما مظلوم بچي خواجه سرا سره کومه طریقه باندې دې تشدد کړی، په کومو طریقو یې والی او څنګه ناجایز او ظلمونه یې ورسره کړي وو، هغې نه بعد یې بیا په د کارتوسو ښکار کو په ډزو باندې وویشتو. نو ډېره زیاته د افسوس مقام دی او ډېر زیات د پریشانۍ مقام دی، ډېر زیات د خفګان مقام دی دا ټایم مونږ ته په مردان کې. او دا مونږ چې نور په مردان کې څومره یا په کیپي باندې خیبر پښتونخوا کې ژوند کوو اوس موجوده زمونږ ژوند ته هم خطره ده، ضروري خو نه ده چې موږ دې په ډزو کې پیدا شو، په ډزو کې دې لوی شو، په ډزو دې مړه شو. دا په کوم کتاب کې راغلی؟ دا په اسلام کې خو نشته. اسلام تاسو کتاب کولو کو چې کوم کې څلور کتابونه موږ ته اسلامي راغلي دي، هغې تاسو کولو کې څلور والو کې کم یو کې راغلي دي، یو کې هم دا نشته چې په چا باندې ډز وکړو په سرو ډز یې وولو وینه توی کړه. د وینې څومره قیمت دی تاسو ته په پوښتنه وکړئ، معلوماتو کې څوک چې دا غلط خلک دي او داسې د انسانیت خلاف قدم اوچتوي په چا ډز کوي، وایي چې په یو زړه کې کلمه د زړه مثال د خانه کعبې دی او ته په هغه کلمه باندې ډز کوې، نو دا خو ته ټول اسلام او د انسانیت خلاف قدم اوچتوي. او بله دا چې ټوله دنیا خوځېږي او زلزله یو کلمه ووایه، موږ عالمانو نه دومره اورېدلي چې یو کلمه ووایه چې دنیا ودرېږي. نو ته په زړه کې غټه پټه کلمه وه، قرآن شریف و، تبلیغ ته لاړو، علم یې کولو، مذهبي لحاظ سره کار کولو، د هر څه غلطونه یې توبه کړه، الله پاک په هغه جان ښایسته کولو مخکې نه هر څه نه توبه ویسته، داسې صفا شو څنګه چې مور نه انسان نه وی پیدا شي، هغه شان یې توبه ویسته. پیله به دې نه مخکې ګډېدو او خلکو به خبرې هم کولې، اترې ما هره خبره یې وړې ده، خو دې نه بعد داسې نه وې او داسې صفا دنیا ته رالو که نه، دا توبه چې زما د وړاندې ویسته د هر څه الله ګواه دی او زه ګواه یم، زما د وړاندې چې ده څه کړي دي او څومره ښه ښکلی ژوند یې تېر کړی، نو توبه یې ویسته او ښه په صفا سچایۍ سره لاړو ډېر زیات او شهید و. په مړینه باندې هم خاندل، ټوله دنیا ګواه ده، ټول خلک ګواه ده، چا هم چې لیدلی ماشوم و ډېر کم عمره و، اوس یې 18 سال عمر شو، نابالغه اوسه پورې 18 سال عمر شو، میاشت دوه مخکې ورله ما کارډ جوړ
جوړ کو او کارډ هم ته دی سار کړو کور کارډ نه ورکړ غوډه مال خپل شناختی کارډ موبایل راکا د موبایل د کارډ په بدل کې پردي بچي قتل کو نو ډیر زیاته ناجایزه دا ظلم دی موجوده ګورنمنت ته موږ لاسونه جوړ کو او انصاف غواړو اپیل په موجوده ګورنمنت نه چې داسې ظالمانو له سخت نه سخت سزا ورکړل شي چې آینده زموږ ژوند ته سکون وي دا راته ویل مول چې تاسو ټول رولات واقعیا قصه دا بیان کړه جی ډیر زیات مسلې داسې راځي چې همدغه یارانو کې تعلق کې دا مخې ته راځي تاسو نه ګڼئ چې دې کې ستاسو هم غلطي ده زمونږ به څه غلطي وي که مونږ تعلق نه ساتو نو ضرورت خو دا وي چې ښار بازار دی د بازار خلک د خلکو باندې لوبې کوي مونږ له یو داسې سپورټ دپاره یو داسې ملګری په کار چې زمونږ هیلپ کوي او مونږ سره همیش له شانه به شانه یو زمونږ سخت او هر څه برداشت کوي مونږ د هغې برداشت کوو نو مسلو نه دومره په دې ښار کې بلد خلک څه وي چې مونږ سره تعلق شي دعا سلام سم وي صحیح ورولي صحیح تعلق وي مونږ په هغې باندې پوره یقین ساتو بروسه ساتو اعتماد ساتو خو هغې داسې نه وي څنګه چې زمونږ د نظر مطابق مونږ هغې ته کم نظر کوو هغې اکه شانونه ښیي چې د هغې لا به تربیت غلط شوي لا زه نه پوهېږم کومه ورځ چې کور کې مونږ شوي پیدا شوي مونږ باندې خواجه سره نوم ایښودلی شوی د کور نه نو کور کې زمونږ څه عزت نشته مونږ له به دا معاشره او دغه دوستان څه عزت راکړي ډېره مننه محترمو دا و د انمول څنګه یې تاسو ښه دا ستاسو ملګری و که نه څنګه دغه وفات ته او د هغې چې کوم ویشتره شو څومره ټول انمول میډم په ډېر خفه دی تاسو څه ویل غواړئ بس مو خپله باندې ډېر خفه اوسې ټایم چې وفات شو نو موږ ته فکر راغی زه ټایم کور ته تللی وم خپل کور کې وم خو شپه به ما ته په وټسپ باندې یو فرینډ راته دا یې فکر را سینډ کړلو نو ډېر زیات خفه شوم خو لکه شپه بیا راتلی نه شوم بیا سهار رالم ډېر زیات خفه وم جړل مې خپل ګورو ته رالم ګورو هم ډېر زیاته خفه وه جړل اوسه پورې هم ګورو خفه ده موږ خپله بس خفه یو بس دعا ورته کوو نو بسکټ نوم دی او بسکټ. تا سره د ما مخکې پروګرام او شوی شوی. ښه دا راته ووایه چې دا هغه تبلیغ له تلو میر څنګه چې میډم ووایي چې اراده یې کړې وه که نه تاسو څه اراده ده ستاسو پوزیشن دی مو خو ارادې کړې ډېرې مو کړې دي خو بس هغه هم ښې لار ته لاړو خو خلکو ښې لار ته فرې نه ښودو دې عوام ښې لار ته فرې نه ښودو کنې هغه اراده هم کړې وه اوس د څلورو میاشتو اراده یې کړې وه زموږ په مخامخ باندې امیر صاحب سره ولیکل زموږ یو دوه ملګري ورسره نور هم تللي تبلیغ ته خو بس موږ پرې خفه یو ډېر زیات پرې خفه یو ډېر خفه یو ډېره مننه تاسو څه ویل پولیس د دې حوالې سره اوسه پورې څه کردار ادا کړو څه پیشرفت شوی دی پولیسو خیبر پښتونخوا نه ماشاءالله نن سبا موږ دپاره 100% منډه تړله وهي موږ له ساعت راکوي خو مردان پولیس نه که موږ ډېر خوشحاله یو نو لږ مو ته ګیلې هم دي هغه ګیلې دا دي چې بار بار زه چې کله هم تلم فوکل پرسن یم دلته خواجه سره حکومت دپاره کار کوم مردان کې نو هغه دې نه مخکې زه صوبایي جنرال سیکرټري وم زما میډم فرزانه چې کوم د زموږ پرېزیډنټ اف کې پي کې هغې سره زه سوات نه بن پورې هر ضلعې ته به تلم چې څه خبرې وې موږ به پولیس افسرانو سره کېناسته حل کېدې به دلته مردان کې ډېر څه پولیس افسرانو چې دلته مردان این ډي او کلب کې داسې دا زموږ چې کله کانفرنس شوی دلته مردان کې بیا څه پولیس افسران راغلي هغې موږ سره پوره وعدې شوې وې چې ستاسو څه قسمه خبرې څه شکایات وي اول به فوکل پرسن راځي ورپسې هغې چې کومې نماینده جنرال سیکرټري چې فوکل پرسن پسې وایس پرزیډنټ دغه شانتې چې خواجه سره کوم ګروګان دي چې څه خبره هم ستاسو د خواجه سره وي څه شکایت کمپلینټ اف آی آر راځي چا خلاف اف آی آر کوي نو تاسو موږ له راتلی شئ ما بیا ورته وی چې زمونږ کوم شاګردان راځي تاسو د هغې اف آی آر ماخلئ چې تر څو پورې ګورو نه یې راغلی ګورو کښېني خبره باندې ګورو مطمئن شي د هغه اف آی آر فرشري زوري ګورو په خبره پوهېږي انسان دا خبره پوره داسې کمپلیټ کړي چې په د خواجه سره ته هم پکې مسلې نه جوړېږي او خلکو ته هم نو هغې ویل چې بالکل زموږ تاسو سره 100% په دې باندې خبره د ساین وشو چې تاسو څه خبره مې افسرانو ویل پولیس تر ډي پي او پورې په هغه میټینګ کې ډي پي او ډي اس پي او ایس پي سی ټي او ایس پي اپریشن او ایس پي انوسټیګیشن او داسې تانیدارانو سچوګانو مختلف افسرانو د پولیس ټول زموږ د مخې د وړاندې هغې موږ سره دا وعده وکړه چې څه خبره هم ستاسو وي اول به فوکل پرسن راځي بیا به ګروګان راځي کینی به د شاګرد مسله به ختموي نو زما دا شاګرد چې کوم محمد عمر ورفلال الله پاک ته والله جان ښایسته کړي د ده به روزانه په دې لاندې چوکۍ کې مسلې وي دلته څه داسې پولیسو ټول هم نشم یادولی چې ګډوډ دي یا خراب دي پولیس ښه دي الحمدلله خو څه داسې لږ کسان وي پکې چې د لږو پیسو دپاره رشوت دپاره هغې کار کوي او داسې کار کوي چې دا لال چې کوم عمر هر وخت به په دې کس باندې اف آی آر کولې زما نه پشې شه زما نه پټ زه خبر نه وم د دې خبرونه نن سهار به یې په اف آی آر وکړو چې کس به یې راوسته ورله تاڼېله نو پولیس به ورته وایي چې خیر دی پرېږده څه مسله نشته او بیا نو بیا به مازدیګر پرېښودو بیا به یې سهار راوسته مازدیګر به یې پرېښودو 100-200 اف آی آر د دې ترمنځ شوې وي او زه یې ګورو هم د لال زه نه یم خبره په کار دا وه چې زه یې راوستې وې دې کس سره مخامخ کېنولې وې او دې کس ته ما ابروس په مخامخ هم وویل چې ستا لال سره څه مسله وي ته دې تنګ دي او ته دې ځان خلاصول غواړي خیر د مرګ د ورسره هېڅ هم نشته
ته صرف راشه ما ته ووایه زه زموږ د اجلاپن چې کوم رولز دي کوم روټین دي په کومو طریقو باندې زه تا دنه لرې کولی شم ازادولی شم ما ته ووایه ما له ډېرې طریقې راځي زه ګورو یم ګورو سره سل ګوره وي سل رنګ خبرې ګورو له ورځي نو الحمدلله زه دومره کار کوم د نورو خلکو منډې وم ته زما شاګرد زه به ستا سره پوره هیلپ کوم هغه وایي چې خیر ګورو تاسو بېغمه شئ ما له پولیس کار کوي او پولیس د داسې کار نه کوي زه پولیس نه په دې خبره خفه یم چې څه خبره مې پولیس د مونږ راولي مشران یو مونږ د خواجه سره مونږ هغې سره کښېنو مونږ په دې مسلو ډېر پوهېږو زمونږ کار دی مونږ سره تېر شوي په مونږ تېرېږي راځي مونږ دې ژوند کې یو زمونږ سختو سره مخامخ یو څنګه چې پولیس ټارګېټ شوي دغه شان مونږ خواجه سره ورته هم ډېرې مسلې جوړې شوي دي نو د پولیس چې کوم قدم هم اوچتوي هېڅ چېرې د وړوکي کم عمره خواجه سره په خوله باندې نه اف آی آر اخلي او نه د فیصلې کوي چې کله هم د مردان پولیس یا زما دا ویډیو چې څومره هم څوک ګوري چې کوم پولیس هم کوم افسران دي زموږ دپاره کار کوي یا زموږ څه کیسونه وي نو اول د ګورو راولي ګورو د کېنئ دا مسلې به پکې آینده نه راځي انشاءالله تعالی نو بیا د زما نه په هغه ټایم چې په جذبات کې زه ډېره زیاته غوسه وم او ډېره خفه وم چې ما هر څه ویلي د پولیس زړونو ته څه ازار رسېدلی څه افسران هلته ولاړو د هغې زه ډېر زیات معذرت کوم ډېره زیاته بښنه غواړم او زه خپله هم ډېره خفه یم او پولیس موږ له همیش له سپورټ کړی موږ سره موږ له راکوي او بله دا چې شانه به شانه دی موږ سره ډېر زیات شکرګزار یم د موجوده ګورنمنټ نه خو بعضې څه کسان وي چې دغه شانتې وي د هغې هم زه شکریا ادا کوم بس الله پاک د نیکو هدایت ورته وکړي او ډېر زیات متاثر یم د موجوده ګورنمنټ نه او زنده باد کې پی پولیس ډېره مننه اصل هم یو سپی تاسو دغلته ولې په هغه ټایم باندې څه چل کېږي نن خواجه سره راځي یو سړی راځي د ورځې خواجه سره مړ کېږي او په ډز مړ کېږي دې کې خو یو هم فانسي نه شو په څلورمه او پنځمه ورځ هغه سړی ګرځي تمانچه یې چوږي مخې ته نو بله د هغې سترګې سرې شوې که نه موږ چاته وجواب چاته فریاد وکړو موږ به کوو څه او که تعلق وي چې یو خل سړی وي چې تعلق ته نه جوړي نو بغیر تعلقه نه کېږي هر ځای کې تعلق پکار راځي داسې خلک ته افسران دي زمونږ سټوډنټ دي هلکان دي واړه دي هغه به زمونږ په اخلاق پر هغه باندې مونږ سره به کښېني پاسي مونږ هغه د چا زړه نه خبر کړو چې دا به راځي او دا به ولي نو خدای دې ورکړه دغه شان پیدا کړي چې څنګه مونږ سره ظلم کېږي او نور خو مونږ پولیس ته ځکه څه نشو ویلي چې په سیټي کې دننه دا تاڼه ده صحیح ده په سیټي کې دننه تاڼې او دودو کې دننه مړې کېږي د ورځې تاسو سوچ وکړئ دغه کورکوړی والا ده دا زموږ اډه ده دلته کې دا د چوکۍ ده دغلته سړي ویشتلي کېږي په رڼا ورځ باندې د ماښام او د مازدیګر یې منځ دی او سړی دې وځي دې کې نه څوک پانسي کېږي او نه څوک پانسي شو په دې 500 خلکو کې زموږ د خواجه سره هر یو سړي په ډز لګي چېرته تاسو اورېدلي چې په خپل مرګ مړ دی خو چې خبرېږي نو وي ویشتو نو خواجه سره د چا کور ته ورغلی دی د چا دروازه یې والې ده د چا نه مټي ځای بوتلی ده داسې یو داسې غلط کار یې کړی دی نو موږ به ووایو چې خواجه سره ښه نه دی په دې مردان کې ډېر نور خلک نور څه کېږي هغې ته دې خلک تکړه شي هغې ته دې مخکې شي موږ به ووایو چې آفرین دی او په دې دي نو په خواجه سره خو غریب د ماشومانو د زور هم دي چې واده له ورشي نو موږ لسو کسانو ته ضروري دا ماشومان رانه خوا کا نو ډس کول خو ډېر مننه محترم دا جذبات او احساسات د خواجه سره د خپل ملګري دپاره یقینا پکار دا هم دي څوک چې زیاتي وکړي ظلم وکړي چې د هغې سزا او جزا ملو شي نو یقینا چې د هغه چې کله سزا او جزا ملو شي نو بیا به انصاف چې کله په زموږ په سوسایټۍ کې زموږ په معاشره کې انصاف راشي نو داسې واقعات به ډېر کم شي الله تعالی دې وکړي چې داسې واقعات کم شي او الله تعالی دې زموږ په خواجه سره او څومره چې ټرانسجنډر دي یا مسلمانانو باندې خپل خصوصي کرم وکړي چې دې رڼاګانو ته راشي ذاکر رحمان عمر زیل اجازت ورکړي آباد اوسئ